وشو تاسو یو لاروي وکړو څه حواله سره ډېره مهرباني جی نن د باجوړ چې څومره عمایدین دي دلته راغونډ دي د دې حق راغونډ دي چې د محکم پاکستان حق راغونډ دي د پاک فوج د ادارو په حق راغونډ دي د ملک د سالمیت په حواله باندې دلته راغونډ دي زمونږ د ټولو نه اولنې په ملک امن و امان قایمول دي د ملک د پاکستان د ادارو قایمول دي په ملک د 73 عین د لاندې په دې ملک کې اوسېدل پکار دي نو هغه سلسله کې موږ ملکانان راغونډ یو موږ هر چاته دا خواست کوو چې هغه ځایونه لکه مثلا بازارونه شو هلته زموږ جلسې جلوسونه بند دي دلته زموږ یو حکومت شته زموږ پاکستان شته زموږ ډي سي شته په هغه بنیاد باندې که د چا زړه جلسه کول غواړي نو د هغه ادارې نه چې هغه دلته د امن و امان دپاره دي لکه مثلا ډي سي صاحب شته د هغه نه د ان او سي اخلي موږ په چا باندې څه قطعا نشته دی قبایل چې کوم دي موږ د چا سیاسي پارټو سره بالحال اټیچ نه یو موږ ملکانان آزاد یو موږ د پاکستان د آئین او د قانون مطابق په دې ملک ژوند غواړو زموږ ډېر افسوس د قبایلو په دې باندې دی چې زموږ ادارې چې څومره دي لکه زه به دا واخلم زموږ عدلیات تقسیم ده زموږ ججان صاحبان تقسیم دي دا د دې ملک د ناکامۍ سبب دی موږ هر چا ته خواست کوو چې تاسو امپارشل اوسئ چا باندې زړه مږدئ خصوصا په ملزمانو باندې چې هغه عدالتونو خلاف ورزۍ کوي نو دې خلکو باندې تاسو زړه مږدئ او هغه خلکو ته ریلیف مه ورکوئ چې هغه د قانون او د قانون د آئین د لاندې خلاف ورزي کوي د عدالت خلاف ورزي کوي نو په هغې هم قبایل بند وایو قبایل همیشه د وفاق سره دي موږ د وفاق سره یو زمونږ اوس هم دغه اواز دی چې زمونږ قبایل همیشه د وفاق سره موږ به انشاءالله د وفاق سره یو موږ به خپل قواعد او ضوابط باقاعده د پاکستان د آئین مطابق چلو موږ هر چا ته خواست کوو چې دا ملک زمونږ دی د دې ملک سالمیت د دې ملک حفاظت دا زمونږ فرض عین دي موږ به هر چا ته بیا هم خواست کوو چې راغونډ شي د خپل آئین مطابق قانوني کاروا کوي په عدالتونو باندې ځان بالا مه ګڼئ عدالتونو ته حاضریانې کوئ موږ د هر چا سره قبایل د وفاق سره یو د دې سره به اوسو د پاکستان په ادارو باندې چې څوک هم الزامونه لګوي نو دا د یو اسلامي جمهوریت پاکستان باندې الزامونه دي دغه موږ مسترد کوو جي حاجي صاحب د پاکستان ادارې یا پوځ دومره کمزوری دی چې هغه خپله دفاع نشي کولی نه جي هغې د هغوی یو خپله اداره ده د ملک سالمیت د خپلو سرحدونو حفاظت د هغو کار دی او چې هغو باندې څوک ګوته چوتئ نو موږ په هغو خلک بد وایو چې کور کمانډر هاوس ته یو سړی ننوځي هغه نشي ځان ساتلی نو بارډر خو بیا ډېره لرې خبره ده نو جی د کور کمانډر یا زموږ د فوج کار خو دا دی چې هغه د خپل قوم سره مینه وکړي هغه څوک کشران هغه خلک چې نه پوهېږي نو هغو سره خو هغوی ځان نه سموي د هغو خلاف کاروایي خو نه کوي نو مونږ ټولو ته وایو چې هغه وړو ته وایو چې تاسو په ادارو باندې مه ورځئ جي ٹھیک ہے